او ورسره بیا بسم الله الرحمن الرحیم په دغه عقیده باندې. بیا چې کله مونږ بسم الله الرحمن الرحیم ته وګورو نو په دې کې ابتدا د با نه شوې ده او په حروف تهجی کې الف مخکې او با ورپسې وروسته وي. نو دلته کې با راغلی ده بسم الله الرحمن الرحیم. نو الف چې دی نو دا ولاړ دی او با چې دی نو دا پرته ده. ټیک ده که نه؟ او په اعوذ بالله کې څه وه د عاجزۍ اظهار و چې زه یو بنده عاجز یم او خدایه ته د عظیمو قدرتونو مالک یې. زه ستا نه مدد غواړم د شیطان په مقابله کې او د شیطاني قوتونو په مقابله کې. نو الله پاک د خپل کلام ابتدا د با نه وکړه، د بسم الله الرحمن الرحیم نه وکړه. دې کې موږ ته دا پیغام راکړو چې تاسو د کلام مبارک ته کښېنئ نو تاسو به په خپل مزاج کې عاجزي راولئ چې بالکل ته د الله پاک حکمونو ته پروت یې، گردن نهاد ورته، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. چې ته پکې داسې ایغ نیغ ولاړې او سر نخ کته کې د انقیاد هغه معنا په تا کې نه پرته، نو بیا به ته څنګه د الله جل شانه هغه حکمونه عملي کې؟ نو دې له به سر ښکته کې. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. د خدای او رسول نه مخکې کېږي څه مطلب؟ یعنې هغې ته به ځان ښکته ګڼې او تسلیمېږې به ورته. د انقیاد هغه جذبه، د منقاد کېدو هغه جذبه، هغه به په ځان کې راولې. نو په با کې څه شی شو؟ انقیاد شو پکې، عاجزي شو پکې. بیا د با دا حرف چې دی دا قرآن عظیم الشان کې الله پاک عهد الست بیان کړی دی چې دا روحونه کله راجمع که نو ورته وفرمیل الستو بربکم؟ نو قالو بلا، دی ورته یې بلا. نو چې مونږ کله بسم الله الرحمن الرحیم وایو نو مونږ دغه خیال پکار دی چې وکړو چې الله پاک ته مونږ ویلو چې بلا، ولې نه خدای ته زمونږ رب یې. نو د الله تعالی د ربوبیت اقرار مونږ په هغه وخت کې هم کړی او عهد مو کړی دی، میثاق و هغه. نو پکار دی چې هغه عهد او میثاق مونږ د هغې اوس هم پابند پاتې شو. نو چې کله مونږ با حرف ادا کوو په دې خپله خوله باندې نو دا مونږ د هغې بلا څه کوو؟ دا د هغې مونږ یو یاد تازه کوو چې مونږ به که خیر د الله تعالی د حکمونو د هغې دپاره به مونږ څه یو؟ منقاد به یو، هغې له به تسلیم یو او د الله پاک ربوبیت او د هغه ټول صفات هغه به مونږ منو. د بلا دا ټکې دا مونږ ته رایادی د بسم الله دا با. تاسو بیا اورېدلی دي چې الله جل شانه څومره آسماني کتابونه صحیفې رالیږلي دي. د ټولو خلاصه چې ده دا قرآن شریف دی. د قرآن شریف خلاصه سورت بقره، د سورت بقره خلاصه سورت الفاتحه، د سورت فاتحه خلاصه بسم الله الرحمن الرحیم، د بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه دا حرف با او د با هغه خلاصه چې دغه یو نقطه ده. نو که څوک وایي چې په دې نقطه کې دا دومره ډېر علمونه آسماني دا پکې څنګه راجمع شوي دي؟ نو پخوا خو به عالمانو د دې مثال د یو تخم ورکولو چې د تخم یوه دانۍ نو په هغه تخم کې دننه اونه شته که نشته پکې؟ د هغې نه یو وخت پس چې دی نو هغه تیغه رابار شي، هغه پاڼې بیا غټېږي، هغه ورو ورو تنه د هغې جوړېږي، وروسته بیا شاخونه د هغې وشي، په هغې کې ګلونه وشي، په هغې کې میوې وشي، د هغې نه بیا نور تخمونه چې دی نو دا پیدا شي. نو هغه یو دانه چې وه هغې کې هغه د هغه ټوله اونه پرته وه که نه؟ نو په دې بسم الله الرحمن الرحیم په دې یو نقطه کې دا ټول قرآن شریف دا پکې پروت دی. دی خو هغه مخکنی مثال و چې عالمانو عارفانو به ورکولو. او اوس خو تاسو دا د کمپیوټر والا تاسو چې کله کمپیوټر آن کوئ نو د کوم ځای نه دا سټارټ کېږي؟ دا یو پوینټ یو پوینټ اول راشي، بیا هغه کلیک کوي نو د هغې نه پس بیا نور راشي، بیا په هغې کې د یو انتخاب وکړئ نو بیا نور راشي،
پلان کې فولډر مې کولاو کو فلانې مې کولاو کو هلته پکې لاړم او دلته پکې لاړم شاملې ته پکې لاړم او جامعې ته پکې لاړم او مصر ته پکې لاړم او مدینې منورې ته پکې لاړم نو د هغه لایبررو هغه مشاهده ته په خپله کمره کې وکړي نو که پخوا زمانه کې چا دا خبره کوله چې طالب وایي زه کمره کې ناستم او جامع اظهر مې ولیدو یا زه خپله کمره کې ناستم او مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم مې ولیدو چې خلکو پکې مونځ کولو خلکو به ورته ستا دماغ خراب دی او اوس چې دی نو اوس هغه شی خلکو دا د په خپله مشاهده کې رالو ویلیدو نو یو نقطه کې دا ټولې خبرې دا پکې الله جل شانه را جمع کړي دا انکسار چې مونږ ووې چې د با کې عاجزي ده دا پروت دی ټیک ده که نه نو صوفیه حضرات وایي چې انکساري چې ده دا د اهل الله مزاج دی او تکبر چې دا ام الامراض دی نو د تکبر ضد چې دی نو دا څه شی دی تواضع ده عاجزي ده نو تکبر سره انسان ذلیله کیږي او تواضع سره انسان پورته کیږي من تواضع لله رفعه الله نو تواضع سره پورته کیږي او تکبر سره ښکته کیږي نو دا با چې ده نو دې کې تواضع هم ده او د دې دا نقطه هم چې ده نو دا ښکته ده نو انکسار عاجزي شوه کسره چې ده نو په دې کې هم عاجزي ده کسره ماتېدو ته وایي نو چې لاس کله مات شي نو اله بیا غاړې ته راشي چې کومې پورې مات شوي نی نو لاس خو څو غاړې ته نه بوځي خو چې کله مات شي نو هغه قدر یې بیا سیوا شي مات شوی دی نو انا عند المنکسرة قلوبهم من اجلی د کومو خلکو زړونه چې د الله پاک د محبت د وجې مات شوي دي او د الله پاک په مینه کې داغلي شوي دي هغه قلب هغې ته قلب سلیم ویل کېږي یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم نو د سلیم یو معنا ده اللدیغ چې هغه مار خوړلی عشق باندې هغه داغلی شوی د مینې داغ ورته لګېدلی نو د هغه زړه قدر بیا د الله پاک سره ډېر دی نو په دې انکسار کې څه شی شو کمال دی پکې انکساري چې ده نو دا ښه صفت دی تواضع سره رفعت راځي د انکساره متعلق په دې کتابونو کې راغلی دي وایي چې لیلة المعراج کې کله اسمانونو کې او په جنتونو کې خبر خور شو چې نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم را روان دی نو دا اسونه چې و د جنت نو هغه د خوشحالۍ نه په ټوپونو باندې شو هغې دا واورېده چې یو اس به ورپسې ځي او هغه به راولي نو هر یو اس چې دی نو خوشحالي کوله چې کیدی شي هغه ځیمه دا براق چې دی دا پکې یو طرف ته داسې غلې غوندې ولاړو د خپل قد ته کته چې زما دا قد د نورو نه کم دی نو دا اندازه ورته لګېده چې یاره زه د نورو نه کم یم نو دا شرف چې دی نو دا مشکل دی چې ماته حاصل شي ځکه چې هغه نور اسونه ډېر خشته خشته دي او غټ غټ هم دي او زه خو پکې نسبتا وړوکی یم بس د ده د عاجزي د الله پاک خوښه شوې ده او جبرائیل علیه السلام ته ویې دی ځان سره بوځه چې زما حبیب صلی الله علیه وسلم په ده باندې سور شي او راشي داسې دا جودي غر چې دی په دې باندې کشته د نوح علیه السلام چې کله لګېده نو دی جودي دا ووایي چې د پیغمبر قدمونه په ما ولګي دا خو ډېر لوی شرف دی خو زما خو د ځان نه دا توقع نشته چې دا عزت به ما ته حاصل شي نو د هغه د هغه عاجزۍ د وجې الله پاک هغه کشتې هغې په جودي باندې ور برابر کړه او نوح علیه السلام په هغه جودي غر باندې د هغې نه کوز نو تواضع سره رفعت راځي او د تصوف چې دی نو د هغې سبق هم دا دی چې صوفي د په ځان کې عاجزي راولي او د تکبر نه د دې ځان ساتي د دا غړومبنی رس چې وه چې کله ده د خپل اصلاح ضرورت محسوس کو نو دا هم د ده د انکساره یو علامه ده او چې چا سره تعلق اصلاحي قایم کو نو دا د ده د عاجزۍ یو علامت ده
د الله جل شانه په مینه باندې داغلی کېدل د دې متعلق ما تاسو ته وی چې کوم یو قلب باندې د الله پاک هغه مینه غالب شي د هغې قلب الله پاک سره قدر بیا ډېر वही मैं उसको काबा व बुतखाना में क्यों ढूंढने निकलूं मेरे टूटे हुए दिल ही के अंदर है मकाम उसका न जा उसके तहम्मुल पर कि है बेडब गिरफ्त उसकी डर उसकी देरगिरी से कि है सख्त इंतकाम उसका وایي زه چې د خپل رب د رضا کولو دپاره ګرځم نو کعبې ته او بل خوا خو به سړی لاړ شي خو وایي زما د خپل زړه چې دی پکار دی چې اول زه دې طرف ته متوجه شم چې ما ته د خپل رب هغه عظمت او جلال چې دی هغه د خپل زړه نه معلومېدی شي نو دا ټوټه هوا دل چې دی نو دا هغه د پښتو هغه ډه ماتېدل نه دي پښتو کې خو مونږ وایو زړه مات شو نو دا خو یو قسم د مایوسۍ اظهار وړې مات شوی دی او دا مونږ چې کومه معنا د ړه د ماتېدو کوم مونږ وایو چې دا ړه باندې چې دی نو ګزارونه لګېدلي دي د عشق ګزارونه یې خوړلي دي نو د مینې داغ پې لګېدلی دی ضربونه د لا اله الا الله خوړلي دي د الله ضربونه پې لګېدلي دي نو دا قلب چې دی نو دا څه شو دا قیمتي شو ځکه چې دا تجلیګاه حق دی ته ویلې کېږي دې قلب ته نو د دې صفایي خامخا پکاري ان الله لا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم نو چې زړونو ته الله پاک ګوري نو چې د الله پاک د نظر ځای دی نو ظاهر ده چې د دې صفایي پکار ده او لازمي ده نو نننی سبق زموږ د کوم ځای نه را شروع شو د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د هغې او د بسم الله الرحمن الرحیم د دې په خپلو کې هغه ربط او هغه تعلق چې په استعاذه کې سو او په تسمیه کې څه دي الله پاک د موږ ته پوهه راکړي د عمل توفیق د الله موږ ته نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بأنوار القرآن الكريم اللهم اشرح صدورنا بالمعارف النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب څنګه سبق کې د انسان جهود نه لګي توجه چې نه پیدا کېږي رب اشرح لي